د ملګری تپوس کوي چې سالګره مناول څنګه دی. یو ماشوم د کال شي یا بنده کاروبار شروع کړي داغي کال پوره شي نو داغي سالګره مناول او کیک کټ کول د دې شرعي حیثیت څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې سالګره مناول دا نه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه منقول دی، حالانکه د نبی علیہ السلام خپل عمر ډیرو او د بچی او نوسی خو لیکن چر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سالګره دا غي نه د مناو کړي. صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، څومره چې زمونږه اسلاف تیر شوي دي نو د هیڅ چا نه دا خبره منقول نه ده. دا صرف د باطل خلقو د غیر مسلمه خلقو یو رسم دی او اغي دا رسم کوي مسلمانان اغي خو خبر نی غریبانان چې دا زمونږه طریقه ده کدا د انګریزیانو د غیرو طریقه ده نو هغه طریقه خپل کړی ده. نو د دې وجنه چې په دې کې کافرانو سره غیر مسلم خلقو سره مشابهت ته نو د دین علما منع فرمایي او سالګره مناول دا جایز نه دي. دویمه خبره ده چې کله یو بنده کال تیر کی او کال پوره شي د بنده په دنیا کې، مثال په تور هغه د شلو کالو د 21 شو د 21 د 22 شو وغیرہ، نو دا کال تیرېدل دا د خوشحالۍ علامت نه ده چې ما یو کال نور تیر کو، بلکې دا د فکرمندۍ علامت ده چې دا کال زمونږ په عمر کې تیر شو، مونږه مرګ ته نږدې شو، نو مرګ د پاره مونږه سوره تیارې وکړو، آخرت د پاره مونږ سوره تیارې وکړو. اصل مسله د فکرمندۍ ده. نو په دې وجه باندې د آخرت طرف ته توجه پکار ده، اعمالو طرف ته توجه پکار ده او د باطل خلقو د طریقې کار اختیارول اغه سره مشابهت اختیارول دا ناجایز دي. اسینه خدای مکه چې د باطل خلقو طریقو اختیارول په وجه باندې زمونږه حشر الله تعالی چرته د غیر مسلم خلقو سره ونکي.